شيخ صاحب إدريس، شيخ صاحب إدريس، شيخ صاحب إدريس، شيخ صاحب إدريس. خايس زمن د دیوبند ثاني حقاني دي، خايس زمن د دیوبند ثاني حقاني دي. ژوند دي اوسي شیخ صاحب إدريس د 400 دي، ژوند دي اوسي شیخ صاحب إدريس د 400 دي. محدث کبیر دی او بدرس کی کمال دی، دانور میدان ړې په افق پورته بے مثال دی. تیری د جهالت سیری هر ځای کی بل مشال دی. کراچی شي دورا یا د اختر د میاشتې لال دی. د دې دور امام د احادیث قال او حال دی. د دې دور په شيوخو کې بے مثل شان لال دی. د دې دور په شيوخو کې بے مثل شان لال دی. رام بیل دک چامبیل، رام بیل دک چامبیل کرے خان گل دبابونے دے. ژوند دے اوسي شیخ صاحب إدريس د 400 دي، ژوند دے اوسي شیخ صاحب إدريس د 400 دي. خايس زمن د دیوبند ثاني حقاني دي، ژوند دے اوسي شیخ صاحب إدريس د 400 دي، ژوند دي اوسي شیخ صاحب إدريس د 400 دي. فصیح د فصاحت او بلاغت خو یو حد دی. ارزو په کل نړۍ دا شخصیت طرف احد دی. غزالی زمان صاحب د علم په سرحد دی. مسند یې اعتدال دی، د افراط او تفرید ضد دی. د دور په فتنو او بد کردارو باندې رد دی. د دور د شيوخ سترګورو لا سند دی. د دور د شيوخ سترګورو لا سند دی. د لویو مشایخو، د لویو مشایخو استاد سر د قافلې دی. ژوند دي اوسي شیخ صاحب إدريس د 400 دي، ژوند دي اوسي شیخ صاحب إدريس د 400 دي. خايس زمن د دیوبند ثاني حقاني دي، ژوند دي اوسي شیخ صاحب إدريس د 400 دي، ژوند دي اوسي شیخ صاحب إدريس د 400 دي. ومعرف الحديث کی شیخ د علم انتہا دا. باب د مسانیدو کی طالب لرس کیا دا. عمدہ سے مستدرک او مستخرج کی خوکم یادا. حسن ضعیف منکر موضوع سے قخائی رنا دا. تدوین او تعامل کی تجربہ بے پناہ دا. راغن پہ طالبان دی سخ گئے مشغولا دا. راغن پہ طالبان دی سخ گئے مشغولا دا. دا فخر د دې دور، دا فخر د دې دور د شيوخ د شملې دی. ژوند دي اوسي شیخ صاحب إدريس د 400 دي، ژوند دي اوسي شیخ صاحب إدريس د 400 دي. خايس زمن د دیوبند ثاني حقاني دي، ژوند دي اوسي شیخ صاحب إدريس د 400 دي، ژوند دي اوسي شیخ صاحب إدريس د 400 دي. فګړ د نړۍ خور دغه د علم سمندر دی. رڼا په پښتونخوا د او پټ کې د حشنغر دی. د شیخ صاحب حسن جان ثاني د علم په ډګر دی. په ټوله پښتونخوا